د اسم اولنی قسم جنس دی. جنس هم بیا تقسیم کو د جنس دوه قسمونه دي. جنس څه ته وایي؟ مذکر مؤنث ته وایي چې دا اسم مذکر دی او که دا مؤنث دی. جنسي لحاظ سره مذکر دی او که مؤنث دی. جنسي لحاظ سره دا اسم څه شی دی؟ مذکر دی که مؤنث دی. اوس دې خوا توجه کوئ. دا مذکر په ځای باندې پاتې شو. دا مؤنث اوس تقسیمو. مؤنث بیا تقسیم شو. حقیقي مؤنث تاسو ته ما په رسونی درس کې ویلو حقیقي مؤنث مطلب دا دی یعنی جاندار مؤنث. ٹھیک شو؟ او غیر حقیقي مؤنث مطلب بیجان مؤنث. جاندار دا حقیقي مؤنث دی هغه په موږ پیژنو چې د هغه په مقابله کې نر وي. یعنی مطلب دا جاندار چې څومره څیزونه دي په هغې کې موږ مذکر مؤنث پیژنو. په جاندار څیزونو کې موږ مذکر مؤنث پیژنو، لیکن بیجان څیزونو کې مذکر مؤنث پیژندل ګران دي. نو هغه انشاءالله اوس پیژنو. نو دا بیجان چې دی دا بیا تقسیم شو. نو یو تم نوم ورکو علامتي، ٹھیک شو، او دویم تم نوم ورکو سماعي. مخکې چې کوم درسونه شوي په هغې کې ما داسې ویلو سماعي څه ته وایي، علامتي څه ته وایي. علامت په پکې وي نو هغه علامت نه به موږ پېژنو چې دا اسم مذکر دی یا دا مؤنث دی. او دا سماعي څه ته وایي چې دا موږ د عربو د ماهرینو نه اورېدلي دي، هغې مؤنث ګڼي، موږ په سر کې مؤنث ګڼو. نو اوس هغه علامتي څه شی دی؟ ایک نمبر چې دی ګول تا چې د کوم اسم په آخره کې وي هغه به غیر حقیقي مؤنث وي. هغه څه وي چې کوم اسم په آخره کې ګول تا وي هغه به غیر حقیقي مؤنث وي، بیجان مؤنث به وي. ٹھیک شو؟ د ګول تا ته چې دی که نه د دې خپل نوم دی. د ګول تا ته تای مربوطه هم ویلی شي او تای مدوره هم ورته ویلی شي. مخکې د دې دویم قسم نو هغه دویم قسم ته ګورئ. دا دویم قسم چې د غیر حقیقي چې کوم علامتي کې اول قسم ګول تا ده او دویم قسم کې بیا ورته ګورئ الف التانیث، د تانیث والا الف. نو انشاءالله دغه خبرې ډېرې دي، دا به بیا وروستو په دې باندې به مکمل تفصیل سره خبره کوو. اوس سماعي چې د عرب ماهرین مؤنث ګڼي په هغې کې د مؤنث علامت نه وي، لیکن د عربۍ ماهرین چې دي هغې دا مؤنث ګڼي. نو انشاءالله هغې ته اوس ګورئ. هغې کې ما تاسو ته مخکې لیکلي ډېر تفصیل سره. اوس یې صرف دا نقشه صرف وګورئ. نو د دې نقشې په ذریعې سره به نن انشاءالله موږ د مؤنث د مذکر او د مؤنث هغه پریکټس کوو او بیا به د مذکر اسم نه مؤنث جوړو انشاءالله. نو اوس ګورئ سماعي ته ګورئ، سماعي مؤنث ته ګورئ. په سماعي مؤنثو کې اولنې د عربۍ ماهرین چې دي هغې وایي د اور نومونه ټول په قرآن کې چې څومره د اور نومونه دي هغې ته هغه ټول مؤنث سماعي دي. هغه مؤنث ګڼي، عربۍ ماهرین هغه مؤنث ګڼي. نو دې خوا ټول توجه کوئ. دې خوا ګورئ شاته، دې خوا بورډ ته ګورئ. نو د اور نمونه چې دي د عربي ماهرین وایي د اور نمونه ټول مؤنث سماعي دي. مؤنث سماعي دي. ٹھیک شو؟ دویم نمبر بیا تاسو سره ما د دې مثالونه لیکلي وو. مثالونه مې درته لیکلي وو، مثلا ګورئ نار او جهنم، جحیم وغیره. دویم نمبر د عربي ماهرین وایي چې په قرآن پاک کې څومره د هواګانو نمونه دي. په قرآن پاک کې څومره چې د هواګانو نمونه دي هغه ټول مؤنث سماعي دي. د هواګانو نمونه. ٹھیک شو؟ دریم نمبر ته ګورئ. اوس د هواګانو نمونه بیا ما تاسو ته مخکې درس کې ویلي وو، همې درته ټول دلته کې لیکلي مو ریح، صرصر، باد، سموم وغیره هغه ټول دي. نن صرف دا نقشه جوړو، دا مخکې درس کې شوې ده خو په دې باندې نن پریکټس کوو. 3 نمبر ته ګورئ. د عربي ماهرین وایي چې د شرابو نمونه چې په قرآن پاک کې څومره دي هغه ټول مؤنث سماعي دي. د شرابو نمونه. او 4 نمبر ته ګورئ. انسانی جفت اعضاء. جفت اعضاء
جوړه جوړه اعضاء چې د انسان کوم دي سترګې لاسونه خپې وغیرہ غوږونه دا ټول مؤنث سماعي دي انساني جفت اعضاء او پنځم نمبر د ملکونو او ښارونو نومونه د ملکونو او ښارونو نومونه د ملکونو او ښارونو نومونه ټول مؤنث سماعي دي شپږم نمبر ته ګورئ متفرق اسماء شپږم نمبر متفرق اسماء متفرق اسماء یعنی متفرق نمونه مختلف نمونه هغه کې کم کم دي سما اسمان ته وایي ارض مؤنث سماعي دی شمس چې دی شمس نور ته وایي دا مؤنث سماعي دی مؤنث دی زه به تاسو انشاءالله اوس په دې باندې پوهیم چې دا مونږه څه لپاره دې باندې دونه خواري کوو دا څه لپاره مونږ وایو نو تاسو به انشاءالله د دې په ذریعې سره د دې نقشې په ذریعې سره په قرآن پاک کې ټول مذکر او مؤنث اسماء ټول وپېژنئ انشاءالله نو متفرق اسماء کې اولنۍ چې دی سما ارض شمس دار په عربۍ کې کور ته وایي دار ها او بیا په عربۍ کې بل یو دا دی عصا کونډۍ ته وایي دا هم چې دی مؤنث سماعي ده او دینه علاوه عصا حرب جنگ ته وایي لړۍ ٹھیک شو او بل چې دی نفس نو دا اسماء چې دي دا ټول متفرق اسماء دي او دا چې دي دغه دي مؤنث سماعي دي نو دا مؤنث سماعي اسماء به ان شاء الله ټول یادو اوس ان شاء الله د دې لږ مونږ کې پریکټیس کوو هغه داسې دی چې موږ په دې کې حقیقي مؤنث مذکر حقیقي مؤنث په پیژنو او غیر حقیقي باب مونږ پیژنو چې حقیقي یعنی زبس اسماء د لیکم او تاسو بیا ګورئ چې دا مذکر دي او که مؤنث دي ها ګورئ دا خوشاله اب په عربی کې پلار ته وایي نو دا اب چې دی دا جنس لحاظ سره مذکر دی او که مؤنث دی نو ته چې وګورئ چې اب دی اب پلار ته وایي دا به د معنی نه مونږ پیژنو نو اب چې دی دا اب دا مذکر دی ٹھیک شو اب څه شی مذکر دی بیا دې نه پس ګورئ اخت په عربی کې خور ته وایي اوس دا اخت چې دی دا وګوره جنسي لحاظ سره وګوره چې اخت مذکر دی او که مؤنث دی نو که بیا دا متوجه دا مؤنث دی ځکه خور مؤنث وي نو مؤنث دی په مؤنث کې اوس حقیقي دی او که غیر حقیقي دی نو حقیقي دی جاندار دی ٹھیک شو د مؤنث په دې د مؤنث چې دا کوم دا ټوله نقشه چې ده په دې باندې به یو اسم بذات ته لیکم هغه به تاسو په دې باندې فټ کوئ ټیک شو چې په دې کې دا په کوم یو باندې صحیح راځي دا د مؤنث د کوم یو ګروپ نه دی حقیقي نه دی او که غیر حقیقي نه دی که غیر حقیقي نه وي نو بیا علامتي دی او که سماعي دی نو که علامتي ګول تا پکې وي الف التانیث او الف التانیث اسماء به ان شاء الله اوس نه وایو فلحال په دې باندې به دونه خبره نه کوو ټوله خبره به مونږ په ګول تا باندې کوو په دې ګول تا باندې به ان شاء الله ټوله خبره زموږ کېږي ها نو ګول دا چې دا دې ته وایي علامتي مؤنث چې وي د هغې او غیر حقیقي وي نو هغې اخره کې به ګول تا وي هغې نه به مونږ پېژنو او سماعي چې دي د عربي ماهرینو نه اورېدلي نو د اور نومونه چې څومره وي هغه که زه راته په ګوډ لیکم نو تاسو فورا وایئ یا به د دې ګروپ نه وي د اور د نومونو نه یا به د هواګانو نومونو نه یا به د شرابو انساني جفت اعضا ملکونو ښارونو نومونه متفرق اسماء چې کوم دي نو که د دې نه زه دلته کې یو لیکم تاسو اول به په دې باندې فټ کوئ د مؤنث په دې ټول تصویر باندې په دې ټول نقشه باندې د هغې نه پس که په دې کې نه وي که نه بیا به هغه مذکر وي نو اوس ګورئ اخت مولیکو اب مولیکو اب پلار ته وایي دا مذکر دی اخت مولیکو اوس عم چې دی عم په عربۍ کې
تر ته وایي نو تر مذکر دی که مؤنث دی مذکر دی ٹھیک شو نو دا عام چې دی دا مذکر دی ٹھیک شو ها دې نه پس اوس وګورئ ابن زوی ته وایي ابن دا مذکر دی که مؤنث جنسي لحاظ سره مذکر دی که مؤنث مذکر دی بس دلته خبره ختمه شوه اوس ګورئ ابنه اخره کې پکې ګول تا راغله نو یو خو ګورئ یو پکې ګول تا راغله او بل چې معنی ته سوچو کې نو دا لور ته وایي ابنه لور ته وایي نو لور هم مؤنث ده نو دا بیا موږ وایو حقیقي مؤنث ده ٹھیک شو ابنه څه شی دی حقیقي مؤنث اوس ګورئ کتاب مذکر دی که مؤنث دی نو ته بیا وګورئ چې د مؤنث په ټوله نقشه کې به فټ کې که کتاب پدې کې د حقیقي کې وي که مؤنث کته وای چې دا کتاب مؤنث دی نو بیا وګورئ چې حقیقي مؤنث او غیر حقیقي دی نو حقیقي جاندار ته کتاب جاندار نه دی به جان دی نو دې خو وګورئ غیر حقیقي ته براشي نو غیر حقیقي کې به ته وګورئ چې د غیر حقیقي خو دوه قسمونه دي علامتي او سماعي نو کتاب کې وګوره بولتا نشته الف او تانیث پکې هغه خو خبره نه کوله الف او تانیث بولتا پکې نشته نو علامتي خو نه دي سماعي کې وګوره کتاب د اور نوم نه دی د هواګانو نوم نه دی شراب نوم نه دی انساني جفت اعضاء نوم نه دی ملکونو خارونو نوم نه دی متفرق اسماء کې کتاب نشته نو فورا به وایي په دې نقشه کې د مؤنث په نقشه کې کتاب نشته دا جنسي لحاظ سره مذکر دی مخکې ګورئ انف پوزې ته وایي انف په عربۍ کې پوزې ته وایي نو ما تاسو ته ویلي دا انف اوس وګورئ چې دا مذکر دی که مؤنث دی نو وګوره د مؤنث په دې ټوله نقشه کې اول فورا فټ کا که په دې نقشه کې دا فټ راځي نو بیا به دا مؤنث وي که په دې نقشه کې فټ نه راځي دا بیا مذکر وي نو ما تاسو ته ویلي چې ټوله نقشه کې اوس وګورئ نو دلته کې صرف دې ټول کې چانس نشته صرف په دې انساني جفت اعضا کې چانس وو لیکن پوزه یوه د دوه نه ده او ما تاسو ته ویلي انساني جفت اعضا چې دي دا مؤنث سماعي وي او چې کوم جفت اعضا نه وي هغه مؤنث سماعي نه وي هغه مذکر وي ٹھیک شو نو انف چې دی هغه په دې کې راغلی اوس لسان ته ګورئ لسان شاباس لسان ته ګورئ لسان په عربۍ کې ژبې ته وایي نو ته وګوره جنسي لحاظ سره لسان وګوره دا مذکر دی که مؤنث دی نو یو د مؤنث پرې ټوله نقشه کې فټ کا نه فټ کېږي دا مذکر دی ٹھیک شو نه پکې ګول دا شته او نه سماعي کې شته او نه حقیقي دی ٹھیک شو یعنی دا حقیقي کې هم نه غیر حقیقي کې نشته ٹھیک شو ها دې نه پس ګورئ قلم مذکر دی که مؤنث دی نو دا مذکر دی ځکه د مؤنث په ټوله نقشه کې قلم نه فټ کېږي ٹھیک شو ها دې نه پس کرسۍ ده کرسۍ جنسي لحاظ سره څه شی ده عربۍ کې کرسي جنسي لحاظ سره نو ته به وګورئ چې مذکر ده که مؤنث د مؤنث په ټوله نقشه کې به وګورئ چې نه فټ کېږي مذکر ده نو دا مذکر ده کرسۍ مذکر ده ها جنسي لحاظ سره مذکر ده اوس ګورئ عین په عربۍ کې سترګې ته وایي عین نو اوس فورا وګوره جنسي لحاظ سره دا عین چې دی دا مذکر دی که مؤنث دی نو فورا په دې نقشه کې د مؤنث په نقشه باندې فورا نظر وګرځوه که دا عین د مؤنث په دې ټوله نقشه کې چېرته وي نو دا به مؤنث وي او که نه په دې نقشه کې درته میلاو نه شو بیا به مذکر وي نو ګورئ راځئ وګورئ مؤنث عین چې دی دا تاسو ته په دې سماعي کې ما ویلو انساني جفت اعضا کې عین راځي سترګې جفت دي نو دا عین چې دی دا مؤنث سماعي دې نه بس ګورئ اوس مفتاح چې دا که نه مفتاح په عربۍ کې چابي ته وایي نو دا مفتاح اوس وګوره مذکر دی که مؤنث دی نو فورا یې په دې مؤنث نقشه کې وګوره چېرته هم درته په دې کې نه میلاوېږي نو او نه پکې علامت نه پکې د ګول علامت شته او نه په سماعي کې شته ٹھیک شو نو فورا بیا دا مذکر وګڼه ٹھیک شو
دینا پس مکہ 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 جنسی لحاظ سره مذکر ده که مؤنث ده نو ما تاسو ته ویلي د ملکونو ښارونو نومونه دې ته راشئ فورا پته تاسو ته دې ځای کې میلاو شي ملکونو ښارونو نومونه ټول مؤنث سماعي دي نو مکه چې ده دا مؤنث ده پاکستان دی پاکستان نو دا مؤنث سماعي ٹھیک شو ها لاهور لاهور دا مؤنث سماعي بشاور بشاور دا مؤنث سماعي ٹھیک شو وغیرہ څومره ښارونو نومونه ملکونو نومونه دا ټول مؤنث سماعي دي ښه دي دا زمونږ د ننني سبق نقشه وه ما وی چې دا کوم د جنس سبق مونږ مخکې درس کې ویلو په هغې کې ما تاسو په دغه باندې بیا د دې دا مثالونه مې نه وو لیکلي نو ځکه مې دا دوهره وکړه اول مې ورته دا نقشه ولیکله دا به تاسو ځان سره ټیک یاد کړئ لیکلي به م وي او که نه م لیکلي اوس مې ولیکئ او بیا به دا تاسو ښه ټیک یاد کړئ ٹھیک شوه دغه پکې بیا مونږ لږ پریکټس وکړو اوس به مونږ داسې کار کوو یو مذکر نوم به راخلو یو مذکر اسم به راخلو او د هغه نه به مونږ مؤنث جوړو نو یاد وساتئ د هر مذکر نوم نه د هر مذکر اسم نه مؤنث نشي جوړېدی صرف انساني چې کوم د انسان چې کوم صفتي نومونه دي که نه صفتي نومونه لکه مثلا انسان په ټوله دنیا کې ټول انسانان دي نو څه پکې مسلمانان دي نو د انسان یو صفت مسلمان شو د انسان یو صفت کافر شو د انسان یو صفت هغه نیک شو د انسان یو صفت بد شو د انسان یو صفت چې رښتونه یعنی صادق رښتیا ویلو والا او یو صفت چې کاذب دروغ ویلو والا نو څومره د انسان صفتي نومونه چې دي څومره صفتي نومونه چې دي د ټولو صفتي نومونو مؤنث جوړېدی شي ٹھیک شو نو د هغې د څومره صفتي نومونه چې دي د هغې نه به مؤنث څنګه جوړو اوس دې خوا ګورئ ها د دې نقشې نه پس اوس مونږ د مذکر اسم نه د مذکر صفتي اسم نه مؤنث جوړو نو د تاسو ورته په خپلو کاپیانو کې بره غاړه ولیکئ بارا بولی کئی د صفتی نمونو نا مؤنث جوړولو طریقه د مذکر صفتی نمونو نا د مؤنث اسم جوړولو طریقه دې خاص کړئ د مذکر صفتی نمونو نا د مذکر صفتی نمونو نا دا نه بدل تور سره ولیکئ د مذکر صفتی نمونو نا د مؤنث اسم جوړولو طریقه یعنی مذکر صفتی اسم نا مؤنث اسم جوړولو طریقه مذکر صفتی نمونو نا مؤنث جوړولو طریقه مذکر صفتی نمونو نا مؤنث جوړولو طریقه نو اوس ګورئ د خوشاوس مسلم چې دا د انسان یو صفتی نوم دی مسلم او دا مذکر دی مسلم مذکر دی اوس د دې مسلم نه چې زه مؤنث جوړوم وګورئ نو دا مسلم صفتی نوم دی که نه نو ما تاسو ته ویلي د مذکر اسم نه د مؤنث جوړولو طریقه دا ده چې مذکر اسم نه به مؤنث صرف دغه جوړېږي صرف د صفتی نومونو جوړېږي نو مسلم یو صفتی نوم دی د دې مسلم نه زه اوس مؤنث جوړوم نو د مؤنث جوړولو طریقه دا ده ګورئ ورته مسلم دی دا مسلم به پوره ولیکي مسلم دی مسلم کې آخري حرف وګورئ آخري حرف میم دی که نه آخري حرف پکې میم دی نو اوس ګورئ مسلم آخري حرف میم دی د مسلم آخري حرف میم دی نو د هر صفتی نوم د هر صفتی اسم
د هر صفتی اسم اخیری حرف له زبر ورکول د هر صفتی نوم اخیری حرف له زبر ورکول نو زبر ولا ورکا میم باندې زبر کو او اخر کې سره ګول تاو لګوا بس دا مؤنث شو مسلم یو مسلمان مسلمه دا څه شو یو مؤنثه یو مسلمانه یو مؤنث یو مسلمانه ٹھیک شو مسلم یو مسلمان مسلمه یو مسلمانه ګوره اوس معلم چې معلم استاد ته وایي معلم ٹھیک شو اوس معلم هم یو صفت دی اوس د معلم نه زه استاد جوړول معلمه جوړوم نو ما تاسو ته ویلو د هر صفتي نوم د هر صفتي اسم اخیری حرف لا زبر ورکوا او ګول دا ورسره اخره کې لګوا بس دا مؤنث شو نو دا معلم واپس لګوا معلم دلته واپس لیکه معلم نو ما تاسو ته اخیری حرف لا زبر ورکا او ګول دا ورسره لګوا نو دا د معلم نه معلمه شو ٹھیک شو استاد دا مذکر دی نو دا استازیم یو صفت دی هر انسان پیدایشی استاز نه بس دا مخکې الله پاک دا صفت ولا چاله ورکړي نو استاد دا مذکر دی اوس دا استاد نه عمده استاد بدل کې مولي استاد ٹھیک شو نو دا بعد سویل اخیری حرف لا فتحه زبر ورکړي او اخره کې ورسره ګول تا ولګوي نو استاذه او دا ګول تا ته ګوري دا ګول تا به داسې وایي ها دا ګول تا باندې چې کله موږ وقف کوو نو په دا به دا ګول تا به په های ساکنه سره بدل شي های ساکنه څه ته وایي ګورئ دې ته اوس ګورئ های ساکنه دې ته وایي چې دا ګول تا نه ده دا په دې ګول ها کې بدل شي د دې ګول تا په ځای به موږ بیا د ها وایو د ګول تا په ځای به څه وایو دا ها به وایو ٹھیک شو نو مسلمت به نه وایو مسلمت معلمت استاذت داسې به نه وایو مسلمه دا ها به وایو ٹھیک شو معلمه استاذه ٹھیک شو اوس ګورئ صادق رښتیا ویونکي ته وایي صادق اوس دا صادق یو صفت دی اوس د دې صفت نه زه مؤنث جوړوم نو دا ګور هغې د مؤنث همدغه صادق دلته کې ولیکه صادق ٹھیک شو نو اخري حرف له به زبر ورکړي او ګول تا ورسره ولګوو صادق نه صادقه شوه ٹھیک شو کاذب دروغجن ته وایي کاذب چا ته وایي کاذب دروغجن ته وایي دروغ چې څوک وایي دروغ ویلو والا ته څه وایي کاذب نو اوس دا کاذب همدلته کې مؤنث ته جوړوم نو همدا کاذب دلته کې ولیکه ٹھیک شو اخیری حرف لا زبر ورکاو ګول تا ورسره ولګوا کاذب شو ٹھیک شو کافر دا وای دا کافر یو صفت دی کافر یو کافر سره او اوس کا زما چې خزه کافره نو دغه کافر ولیکا کافر او اخیری حرف وراله نو دې راله زبر ورکاو ګول تا ورسره ولیکا کافره ٹھیک شو نو دا زمونږه د مذکر صفتی نوم نه د مذکر صفتی اسماونه مؤنث جوړولو طریقه وا هر هغه صفتی اسم چې دا هغه د هر هغه اسم چې صفتی وي نو د هر صفتی اسم په اخره کې به ګول تاو لګي د اخري حرف له زبر ورکړي او اخره کې به ورسره ګول تاو لګي د هر مذکر صفتی اسم اخیری حرف لا زبر ورکه ګول تا لګوا نو دا دغه نه مؤنث جوړ شو د هر مذکر صفتی اسم اخیری حرف لا زبر ورکه او ګول تا لګوا مؤنث جوړ شو دا زموږ نن سبق نن ورځې سبق نن ورځې درس تاسو به دا ډېر یاد کړئ ان شاء الله مخکې سبقونه زموږ په دې باندې دي نو وره نن سبق خلاصه وره د جنس باره کې موږ د جنس ټوله نقشه جوړه کړه بیا د جنس هغه طرف ته چې کوم اسماء لیکل شوي دي دا د جنس د اسماءونه د جنس چې کومه نقشه وه د هغې پریکټس و او دا دې خوا بیا د مذکر صفتي نومونو نه د مؤنث جوړولو طریقه مذکر یو اسم دی خو صفتی نوم دی صفتی اسم دی نو د دغه صفتی اسم نه چې ته دغه جوړې مؤنث جوړې بس اخري حرف لا زبر ورکاو ګول تا لګوا د مذکر نوم نه مؤنث جوړ شو نو
دا تاسو خټه یاد کړئ زمونږ راتلونکي سبقونه ټول هم په دغه د هغې کې تاسو باندې انشاءالله کوشش وکړئ په قرآن پاک کې به تاسو ټول مذکر او مؤنث اسماء وپېژنئ انشاءالله بیا به تاسو په خپله ووینئ مونږ چې وروستو بیا په نور درسونو کې په دې باندې خبره کوو انشاءالله مخکې درس به مونږ د اسم دویم قسم چې کوم د اسم دویم قسم و دا د اسم اولنی قسم و جنس د اسم اولنی قسم و د اسم دویم قسم څه شی دی عدد نو هغه عدد باره کې به انشاءالله آینده زمونږ درس وي انشاءالله د واحد اسم نه به مونږ تثنیه جوړو مثنا جوړو تثنیه جوړو مثنا هم ورته وایي تثنیه هم ورته وایي انشاءالله په درس دوران کې به تاسو وپېژنئ چې کله زمونږ سبق شروع شي بل سبق هم راتلونکی سبق وي په هغې کې به تاسو پوه شئ چې مثنا څه ته وایي او تثنیه څه ته وایي ټیک شوه نو د اصل کې دوو ته مثنا وایي اصل کې دوو ته څه وایي مثنا وایي اوس د دې مثنا د جوړولو خپله یوه طریقه ده د مثنا جوړولو خپله طریقه ده نو د هغه طریقې ته تثنیه وایي ٹھیک شو انشاءالله آینده درس کې به تاسو ښه پوه شئ او زموږ سبقونه چې دی خپلو ملګرو سره شیر کوئ انشاءالله صدقه جاریه ده الله به اجر درکوي هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين